ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوه یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. هر کال چې کوم دی د الخدمت فاونډیشن د سوري لاندې یوه دستوره را جوړیږي او دا هغه دستوره وي چې کوم یتیمان ماشومان وي، یعنی د چا مور پلار نه وي او چا پلار نه وي، په اعلی نه اعلی تعلیم هغوی ته ورکول، هغوی ته سهولیات ورکول او د هغوی تر ماسټره پورې تعلیم چې کوم دی نو هغه جاري ساتي. نو دغه ډونر غونډه هغه کیږي او دغه ډونر غونډه کې چې کوم دی نو مختلفو ډلو خلک راځي او هغه بیا د دوی سره چې کوم دی نو خپل کومک کوي او چې کوم کومک ورسره کیږي نو هغه په دغه یتیمانو باندې لګي. نو د زکاتونو میاشت ته ګرانو کتونکو خو زما دا ویډیو هم تاسو ګورئ نو ایغ په نیغه رابطه کولی شئ. موږ سره دلته کې نومان بی چې کوم دی نو هغه موجود دی. نومان بی خپله پیژنګلو خو زموږ کتونکو. السلام علیکم، زما نوم محمد نومان دی او د الخدمت فاونډیشن چې اربن کیر پروګرام کوم دی نو د هغې صوبایي سینیر مینیجر یم. د دې نننۍ غونډې مقصد څه دی؟ د نننۍ غونډې مقصد دا دی الحمدلله الخدمت فاونډیشن په KPK کې تقریبا 6,500 یتیمانان سپانسر کوي او هر کال په هر یو ضلع کې اینول چیریټي ډینرز کوي چې اهل خیر حضرات کم صاحب ثروت خلک دي هغه راټول کی او هغوی ته د ووایي چې ستاسو په ګاونډ کې ستاسو په کمیونټي کې چارپیچر کې کم آرپن دي، کم بې سهاره خلک دي، کم د چا پلاران چې وفات شوي دي د هغې سپورټ جوړ شي، د هغې ملاتړ جوړ شي او هغې سالانه بنیاد باندې ماهانه بنیاد باندې سپانسر کی. نو دا د الخدمت فاونډیشن ډسټرکټ 400 د اینول چیریټي ګیدرینګ دی. صحیح. ماشوم سپانسر شو، تاسو سپانسر شوی، دغه ماشوم ته د هغې څه پیدا ده؟ دغه ماشوم چې کوم سپانسر شي موږ چې په KPK کې په 400 کې موږ 590 ماشومان سپانسر کوو او تقریبا 700 پورې موږ سره په ویټینګ باندې ډیټا د هغه ماشومان په دې انتظار دي چې سخت کال به ډونر کانفرنس کیږي هغه کې به د 400 دوست داسې څوک را پیدا کیږي چې ما سپانسر کی. کوم ماشوم چې موږ سپانسر کو هغه سره زموږ 15 ټایپ کمټمنټس دي. یو دا چې د هغه د مور په نوم باندې بانک اکاونټ جوړو، هغه ته کوارټرلی بیس باندې پیمنٹ کو چې دغه څومره خرچه کیږي. دویم دا چې هغه د کنډیشنل بیس زموږ سپانسرشپ دی، دا ماشوم به سبق وایي، د باندې سبق وایو. دریم دا چې د ماشوم د پاره د دې د مور د پاره چایلډ اینڈ مدر کریکټر ډیولپمنٹ پروګرام موږ لرو سټډي سنټر ته دوی ماهانه بنیاد باندې راغواړو، مختلف ټرینرز راغواړو چې دې کیپیسټي بلډینګ وشي. دریم دا چې دا کوم د دوی هیلث سکرینینګ او انویل هیلث سکرینینګ یې کوو چې دوی کې څه خدا نه خواته څه بیماریان نه د هغې به علاج کوو. پنځم دا دی چې کوم مین دي یا دا کوم ماشومانان چې څه سکلز ورځي، څه تجربه او څه هنر وي نو هغې ته موږ مایکرو فاینانس اسلامیک مایکرو فاینانس ته لاندې قرضه ورکوو چې هغې په روزګار روان کړي او په خپلو خپو باندې ودرېږي. نو کوم یتیمانان چې موږ سپانسر کړو هغې سره دا 5 قسم زموږ کمیټمنټس دي او هغې د سپانسرشپ د لاندې دا 15 قسمه فیسیلیټیز هغې ته ورکولی کېږي. دا ډونر کانفرنس چې کوم دی که نه هر کال پکې موږ هم شرکت کوو، د دې دعوت تاسو په کومه طریقه باندې خلکو ته کوئ؟ آیا صرف د جماعت اسلامي خلک دې کې ګډون کوي؟ الخدمت فاونډیشن بنیادی طور باندې د ټولو پاکستانیانو مشترکه ارګنایزیشن دی. الخدمت فاونډیشن بینیفیشري ته په څه د پالیټکس بنیاد باندې یا د رنګ او نسل په بنیاد باندې نه ګوري. د الخدمت ډونرز د الخدمت بینیفیشري هغه مختلف پارټیانو سره مختلف سیکټر سره او مختلف سوسایټي سره تعلق ساتي. دا څه قدم نشته دی چې دا به صرف دغه والد دلته پیپل پارټي والا هم شته، دلته PTI والا هم شته، دلته ډسټرکټ افیسرز هم شته، دلته بیوروکریټس هم شته، دلته مختلف قسمه بزنسمینز هم شته. په دې څیزونو کې نن سبا بنیتي شروع شوې ده، هر سړی وایي چې دې کې ویم څه چلي، دې کې ویم مقاصد دي. تاسو چې کوم دعوتونه ورکړئ نو آیا خلک ورته حاضر شي پکې؟ موږ چې څومره هم دغه ورکو بیسیکلي ایوری ایکټ اف کایندنس از چیریټي. د دغه مهربانۍ هر یو دغه چې عمل چې کوم دی که نه هغه صدقه ده او موږ چې چاته هم دعوت ورکوو موږ ته په هر ځای کې خلک ویلکم وایي. صرف بدقسمتي او کمزوري لږه ډېره زموږ نه، زموږ د ولنټیر نه، زموږ د امبیسډر نه دا پاتې کېږي چې موږ زیات تر خلکو ته رسو. نو الحمدلله الخدمت نن سبا یو برانډ جوړ شوی دی. د الخدمت باندې د خلکو اعتماد دی، نه صرف پاکستان کې دننه بلکې پوره دنیا کې د الخدمت باندې خلک ټرسټ کوي او د الخدمت سره خپل تعاون جاري ساتي. تاسو څنګه چې دا اوس ویټینګ کې 700 دي که نه نو داسې ډونر کانفرنس وشي د هغې نه بیا داسې پکې څه راشي؟ او الحمدلله هر کال زموږ ډونرز کې اضافه کیږي او هر کال زموږ سپانسرشپ کې اضافه کیږي، ماشومانو سپانسرشپ کې اضافه کیږي. تیر کال چې زموږ ډونر کانفرنس شوی نو هغې کې راوند اباوټ 320 زموږ ماشومانو هغه ډونر کانفرنس کې بیا 500 پلس ته ورسېدل. نو انشاءالله زموږ هم دې کې دا ټارګټ دی چې کم از کم 200 دي کې موږ نور انکریز کو او زموږ دا ټارګټ 700 ته ورسي. او سبا چې زموږ د الخدمت دا طریقه کار دی چې څومره د 400 خلکو ماشومان سپانسر کړه او هغومره سپورټ به موږ ته هیډ اپیس هم راکوي.
مطلب کو 1500 د دې ډونر کانفرنس کې موږ 100 سپانسر کړو 100 به موږ ته هډ اپس هم راکړي نو که 200 موږ دلته سپانسر کړو 200 به موږ ته مرکزی الخدمت سیټ اپ ډونیشن راکړي او غي به سپانسر کړي نو زموږ د تعداد به یو په ډبل شي ان شاء الله. ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو، ډیره زیاتې خبرې پکېږي. خلک وایي چې الخدمت چې کم دی نو دا جماعت اسلامي له پیدا ورکوي، خو جماعت اسلامي الخدمت له پیدا ورکوي ځکه چې جماعت اسلامي کې کم عقدهدار دی هغه له دعوت ورکړي نه به دې له ضرور راځي، هغه به ضرور دلته چانده غورځوي او هغه چانده به چې کم دی زما ستا په بچو باندې په کار راځي. نو دغه ډونر کانفرنس کې خو تاسو ګډون نه وي کړی، زموږ دا ویډیو ګورئ نو په ستاسو په مختلفو ځایونو کې د پښتونخوا په هر ښار کې الخدمت فاونډیشن کسان شته، د دغه زکاتونو میاشت د یتیم په نوم باندې یو یتیم سپانسر کوي، یو یتیم. دا صرف 400 خبره نه کومه چې دلته 200 په ویټینګ کې دي، نه په ټوله پښتونخوا کې په هره ضلع کې الخدمت فاونډیشن کار کوي د یتیم ماشومانو لپاره. ولې چې د چا پلار نه وي الله دې څوک هم د دغه سهارې نه محرومیږي. بیا داسې ادارې چې کوم دی دغه ماشومان او زه تللی وم اوښ ته په پېښور ته، هغه ماشومان چې نن سبا په بهر ملکونو کې نن سبا ډاکټران دي، نن سبا انجینران دي، هغه چې کوم دی نو دوی سپانسر کړي دي. ډېر بحث پکې کېږي ګرانو کتونکو. نن هم جماعت اسلامي ضلعي امیر شاه حسین هم موجود دی ایډوکیټ او نور هم مشران چې کوم دی راغلي دي، پین والا راغلي دي، صحافیان ملګري راغلي دي، استادان راغلي دي، د مختلفو طبقو سره یعنی مختلف مکاتب فکر خلک چې کوم دی نو په دغه ډونر کانفرنس کې موجود دي. الله دې کی چې د دې ځای نه ځي چې ضرور څه غورځي دا پیدا چې کومه ده دا د یتیم ماشوم د پیدا کې راځي. مننه.